جبې په استعمال کې یوه ګناه هغه د افواه خورولو هم ده چې موږ یو خبره واورو او هغه نورو ته رسو او نورو ته وایو چې یاره پلانکي دا خبره کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام دې باره کې فرمایي بئس مطیة الکذب، دروغو سورلی چې کومه ده یو سړی استعمال کوي نو د دروغو په سورلی کې د ټولو نه بدترین دروغ هغه دي چې دی هر هغه خبره وکړي چې کومه ده اورېدلي. لکه نن زموږ معاشره کې موږ دا خبره کوو و یاره پلانکي دا خبره کوله نو زه دا خبره کومه، یاره خلکو وایي داسې خبره کوله نو زه دا خبره کومه. یو بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کفا بالمرء کذبا، وایي د سړي دپاره دروغ ویل دا کافي دي، د دروغ خبره دا د ده لپاره کافي ده چې دی کومه خبره واوري او هغه ذکر کړي. نن زموږ معاشره خرابه دې وجې نه ده، نن زمونږ په کورونو کې فساد د دې وجې نه دی چې موږ کومه خبره واورو نو بس هغه بیا موږ مخکې نقل کوو، نو که په هغې کې رښتیا یي که دروغ یي مخکې ذکر کوو. نو افواه خورول، مسلمان ته نقصان رسول، دا په حدیثو کې د ډېر زیات ممانعات راغلی دی. نو که چېرې موږ د خپلې ژبې استعمال په صحیح طریقه باندې وکړو او ژبه هم په صحیح طریقه باندې استعمالوله او کومه خبره چې موږ واورو، بعضې ټیم کې موږ خبره واورو هغه د نقل کولو نه وي، یو سړی به موږ ته ووایي چې تا ته زه د راز خبره کوم خو چې پلانکي ته ونه کړي نو موږ راولګو هغه ته موږ هغه خبره وکړو یاره پلانکي خو ستا باره کې دا خبره کوله، نو چې بیا د حقیقت ته موږ خبره رسو نو په هغې کې بیا ډېرې جګړې او ډېر جنګونه پکې شوي. نو که چېرې موږ د ژبې استعمال په صحیح طریقه باندې وکړو، د ژبې حفاظت هم وکړو، نو د دې ژبې په ذریعه باندې زموږ د ډېرو ګناهونو نه د ډېرو فسادونو نه الله رب العزت موږ بچ کولی شي.